لسم د محرم بکلی او دغه رنګي لسم د محرم باندې په منګ روزه نیسو د هغې څونه فضیلت دی. منګ به یوه روزه نیسو، دوه روزې به نیسو. بله خبر دا چې لسم د محرم باندې به کم کارونه کوو او کم کارونه به نه کوو. انشاءالله العزیز د ټولې خبرې به په دې کلیپ کې د تاسو ته بیانېږي، ترتیب به ترتیب تاسو غوږ کړئ او ته په خپل هم پې عمل وکړئ. دغه رنګې نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې روژې نه فایده والي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې موږ او تاسو ټول خوشاله ساتي. الله پاک دې زموږ او تاسو ټول حاجتونه دا پوره کړي. الله پاک دې موږ او تاسو د هر قسم درد نه، د هر قسم پریشانی نه، مصیبت نه، ټینشن نه دا په امن کې ساتي. الله پاک دې موږ او تاسو ته خپل رضا دا راکړي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده، نن چې کوم زموږ ټاپک دی دا د محرم حوالې سره دی. د محترم محرمو دا ډیره زیاته د برکت والا میاشت ده. فرمایي چې څلور میاشتې دا د حرمت والا دي. دغه رنګې رجب و ذوالقعده ذوالحجه محرم په دې کې محترمو جنگ دا بند ولي ځکه چې دا میاشت ډیره زیاتې د قدر میاشت دي او ډیره زیاتې اعلی میاشت دي. ځکه الله پاک وایي چې په دې میاشت کې تاسو جنگ دا یو بل سره مه کوئ. د محرم چې کومې دا شپې ورځې دي دا ډېرې زیاتې قیمتي دي. دا روژه چې موږ نیسو د دې د وجې نیسو چې لسم د محرم باندې الله پاک بني اسرائیل د فرعون د پنجې نه محترمو د آزاد کړو. بني اسرائیل ته نجات میلاو شو. نو بني اسرائیل څومره چې یهود دي هغوی د لسم د محرم دا روژه نیسي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله وکتل، صحابه کرامو چې کله وکتل دا روژه یهودیان نیسي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل چې موږ د دې یهودیانو نه موسی علیه الصلاة والسلام ته ډېر زیات نږدې یو. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او صحابه کرامو د لسم د محرم روژه ونیوله. بیا صحابه کرامو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایل د الله رسوله دا روژه خو د یهودیان هم نیسي او موږ هم نیسو، نو څه فرق شته پکې؟ بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل کال لکه زه ژوندی یم نه زه به نهم د محرم روژه به نیسم او لسم د محرم به نیسم. نهم او لسم یا به لسم او یولسم نیسم. مطلب دا کنه چې دوه روژې به نیسم، یوه روژه نه نیسم، ځکه چې دا یهودیانو سره مشابهت دی. موږ او تاسو خپل ځان ته وګورو او موږ او تاسو خپل چاپېریال ته وګورو، دې مسلمانانو ته وګورو. زمونږ ټول کارونه د یهودیانو سره سمې خوري، مشابهت خوري. چې کوم کار زموږ د هغوی سره سمې خوري، مشابهت خوري، په هغې موږ فخر کوو، په هغې موږ خوشحالیږو. او د چا طرز، د چا طریقه، د چا لباس، د چا شکل صورت دا د صحابه کرامو په شانته وي، دا پټکۍ والې وي، ږیره وي، نو موږ وایو چې دا د پخوانۍ زمانې خلک دي. نو دغه رنګې د یهودیانو مکمل سپورټ دا محترمو دا موږ کوو. نو یاد ساتئ چې هلته کې پیغمبر علیه صلات وسلام د هغوی مخالفت کړی دی. نو پکار دا و چې موږ هم د دوی په هر یو څیز کې مخالفت وکړو. دوی په ولاړه باندې خوراک کوي، پکار دا و چې موږ په ناسته باندې کوو. دوی په ولاړه امتیاز کوي، موږ په ناسته باندې کوو. دغه رنګې 200 خبرې دي. هر یو څیز کې د هغوی مخالفت دا پکار دی. هغوی ږیره نه پرېږدي، موږ به ږیره دا پرېږدو. هغوی برید پرېږدي، موږ به یې کټ کوو. دغه رنګې محترمو د هغوی مخالفت دا پکار دی. او فرمایي چې چا لسم د محرم باندې روژه ونیوله د انسان ته د ټولې میاشتې د روژو ثواب میلاویږي. بل محترم فرمایي چې د رمضان د روژو نه بعد د ټولو نه افضلې روژې دا د محرم روژې دي. دومره مقام ته حاصل دی، نو دومره مرتبه ته حاصله ده. اوس راځو دې خبرې ته چې لسم د محرم به کلی. یاد ساتئ چې را روان 9 شورو زیارت لسم د محرم د شورو پر ورځ راځي په صدر تاریخ باندې.
او دا رنګ نه هم د محرم راځي د نه په ورځ په 16 تاریخ باندې لسم د محرم راځي د شروع ورځ ولسم تاریخ ولسم د محرم راځي یو لسم د محرم راځي 18 تاریخ باندې د زیارت پر ورځ نه شروع زیارت نو کو څوک روزه نیسي نه او شروع دی نیسي کو دا سینه شي کولای یادې شروع زیارت نیسي په دو روزه محترم دا برابرۍ ځکه چې روزه نیول دا مکروه دي یاد ساتئ چې پاکستان کې هندوستان کې دا رنګي افغانستان کې نږدې رسونه ممالک دي دلته کې لسم د محرم دا محترم د شروع ورځ راځي کوشش منغو کو چې د شروع په ورځ باندې د روزه ونیسو لسم د محرم باندې بل کار راکو چې کم حل کدا یو کار کینو دا وی رزق دا بل فاق ډیر زیات پراه کی اغه کارداري چې سړی په خپل کور والو باندې خپل مزیدار اعلی خوراک کی کو سبزیانو کې خپل سیزه وړي دا رنګ غوښه وړي دا رنګ چرګ وړي دا رنګ بل سره وړي کم سیزه د تر وس مطابق وي کم سیز د سړي د خخ کاری خپل خوراک کوي نو پرمای چې پورا کال به رزق دا پراخوي نو کوشش محترم پکار چې په خپل ځان باندې خوراک کو د غرنګي په کور کې وړو باندې کو د غرنګي کلی کې سونه غریبانان دي هغوی له محترمو پکې سو کو ان شاء الله العزیز الله پاک پورا کال زمونږه رزق محترمو دا پراه ساتي دا رنګ د شپې بلک شانته نفل کو سلو رکعاته شپږ رکعاته تر رکعاته نو د شپې بل عبادت کو نفل نه وکړو او د غرنګ د ورځې محترمو دروځو ونیسو دا کارونه شو بل محترمو اور پسې دځه کول دا ګناه دا نه کول پکار دا غرنګي ور پسې دی ګونه په حوال او پورا درز غبل باز هر کو ساس کړی دا سنې په کار خپل واس مطابق دومره سوکه چې استامو شو سره د ګاونډي موشي دا ډیر شعر نو لسم محرم دا ډیر زیات برکت والا دی ډیر زیات عظمت والا نو کوشش وکړو چې د دې روزو متعلق په خپل ځان خبر کو د غرنګ د روزو مطابق نورم حل خبر کو دې روزو متعلق نور حل خبر کو چې غویم د محرم الحرام د روزي اونیسی او دغه ثوابونه محترمو دا حاصل کی الله پاکم خوشاله آباد ساته الله پاک دې موږ او تاسو ټول د هر قسمه درد مصیبت تکلیف نه په امن کې ساتي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته